أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. په دې 88 نمبر آیات کې د قیامت احوال ذکر کیږي. سورۃ النمل 88 نمبر سورۃ النمل 88 نمبر آیات. په دې کې د قیامت احوال ذکر کیږي. د قیامت هیبت والے لوی والے ته معلومیږي. الله تعالی وترى الجبال او تبين دا غرونه تحسب حاج تبا په ګمان کې جامدتن چې دا ولاړ په خپل ځای باندې وهي دا غرونه وتمر الوزي مر السحاب شان د الودر دوريزي بر په اسمان کې بلوزي. صنع الله الذي دا کارونه د الله هغه دی اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر یو شی. انه خبير بما تفعلون یقینا دا الله خبر دی په هغه سمنه تاسو کوي. نو دغه غرونه چې تاسو یې نه په حال چې دا کلک ولاړلی او تاسو خیال دا د به خوځیدې هم نشي. خو د قیامت په ورځ باندې ودا دوریزي په شان ته کې په اسمان کې لوزي. بیا دا شک کرا شي دا تعجب کې حیرانی کې بچ ته دومره کلک غرب بس هوا کې څنګه لوزي. نو الله تعالی جواب کوي چې صنع الله الذي اتقن كل شيء. دا کار د الله دی هغه الله چې مضبوط کړی دی هر یو شی. یعنی د انساني مخلوقات باندې قیاس نه دی چې ګنده چتیږي نو دا بدرانه دا د هغه ذات کارګزاري ده. د هغه ذات کارنامه ده چې کوم ذات هر یو شی پیدا کړی دی به مضبوط کړی دی. یعنی په هر سمانه قدرت والا دی. یقینا د الله خبر دی په هغه سمانه تفعلون چې تاسو یې کوي. په دې جمله کې د نیکانو خلقو د پاره د تسلی مضمون دی چې تاسو کارونه قربانیانی د الله نه پناه نه دي. الله تعالی به تاسو له دې پورا بدله درکړي. او د مجرمانو د پاره ام خبرداري د تاسو کوم جرمونه ګناونه کوي اگر که څومره پټیم کوي څومره مشورې سازشونه کوي او څومره جرایم کوي خلک دنه نه خبريږي. لیکن الله تعالی خبير بما تفعلون خبر ده په هغه چې تاسو کوي. نو کافرانو د پاره یری مقام د نافرمانو دشمنانو غدارانو د پاره او د نیکانو خلکو د پاره تسلی مضمون شو. من جاء بالحسنه فله خير منها چا چې راتلو وکړه په نیکی باندې د قیامت په ورځ باندې فله د هغه د پاره به خیر منها غوره بدلی هغینا. د ذکر کې د حسناتون د حسنین مراد څه شی دی؟ نو ځینې علما وایي چې د مراد کلمه طیبه راځه کلمه طیبه ویلي د قیامت کې ولر د غوره بدله ده جنت به ملایويږي. سو وایي د حسنین مراد اخلاص ته چې کم کارونه کړي په اخلاص باندې کړي. نو چې په اخلاص باندې کړي نو کلمه طیبه کې شامل ده. ځکه چې بغیر د کلمه طیبه نه بغیر اخلاص پیدا کیږي نه او عمل قبليږي نه. نو بیا به کلمه طیبه ولا هم شرط شي. څوک دا وایي چې د حسنین مراد ټول نیک اعمال دي مراد کاغه اخلاص ته کو کلمه طیبه ده او که نور اعمال دي نو ټول تنه مراد دا ټول دغه اقوال دي. لیکن د دې مضمون یو بل ته نږدې مزګر څخه خاص فرق نشته. نو دا هغه د بار غوړه بدلره دغه نه وهم من فزع يومئذ آمنون او دوی به د یری د دغه ورځ نه د قیامت ورځ ده آمنون په امن باندې یره برس شي یره به د جهنم د عذابونه چې سبو جهنم ته ورځي. نو چې په دنیا کې نیک اعمال کړي او دیندار ژوند تر کړي پرهیزګار ژوند تر کړي او کله د عمل نامه پیش د عمل نامې نه بعد به د خلک د هیڅ قسم د عذاب نه یریږي. نه غوډه په معلومات الله تعالی موږ جهنم ته نه اچي. خپل عمل پورا انجام به معلومي عمل نامې نه معلوم کړي چې زمونږ بدله شي نو باز یری نه مداخله بيخي محفوظ شي. ومن جاء بالسيئه چرات لکړي په ګناه باندې چې هغه کو پر شرک ریاکاری هر شی به کې دي فكبت وجوههم بالنار نسکور به غرزول شي په مخونو خپل سره په ور کې یعنی پړ مخې به غرزول شي په ور کې فكبت وجوههم پړ مخې به غرزول شي دوی په ور کې حال تو زونه او ورته ویل شي تاسو ته بدل نه ملاويږي الا ما كنتم تعملون بغیر د هغه نه تاسو کړی دي
یعنی تاسو چې کوم څه کړی د هغې بدله بس زیاتې شی نه دی بل څه نه دی ان تاسو سره ظلم نه کېږي چې څوک پړ مخې ورته ګزاري تاسو د خپلو جرایمو د خپلو ګناهونو ثمره ده بس خپل ځان په خپله معنی په خپلو لاسونو باندې دا زګینه تیار کړی دی انما امرت ان اعبد رب هذه البلد دا نبی علیہ السلام ته نصیحت دی چې ته د خلکو ته ووایه نو قل پکې پټ ته ووایه د خلکو ته چې انما امرت یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد چې زه بندګي وکم رب هذه البلد الذي د رب د دې کلي هغه حرمها چې الله عزت ورکړلی دی لره حرمها در تحریم نه دی په معنا د احترام سره په معنا د عزت سره ما د رب ویلي دی چې د دې کلي د رب بندګي کوه هغه کله چې کوم کلی الله تعالی محترم کړی دی عزتمن کړی دی د دې کلي نه مراد مکه معظمه ده چې هغې د الله تعالی ډېر عزت ورکړی دی او ډېر احترام یې ورکړی دی وله اور د دې الله تعالی دپاره کل شیء هر یو شی دی دا دلیل دی دې خبره چې بندګي صرف د الله تعالی په کار ده ځکه چې هر شی د الله تعالی په اختیار کې دی نو چې هر شی د الله په اختیار کې شو باقي مخلوقات په هیڅ اختیار کې پاتې نه شو او چې هغې سره اختیار نشته ته بندګي ولې کې و امرت ما ته حکم شوی دی ان اکون من المسلمین چې زه شم د مسلمانانو نه تابعدارو خلکو نه وان اتلو القرآن او دا چې زه بیانوم قرآن لره دا پیغمبري منصب دی د پیغمبر باندې فرض دی چې آسماني احکام به هر چا ته رسوي دعوت به چلوي نو ما ته د دې خبرې حکم شوی دی چې بیان کم قرآن فمن اهتدى جاج هدایت بیا موندو فانما يهتدي لنفسه یقینا د هدایت بیا موند خپل ځان دپاره یعنی پیدایي خپل شوه ومن زول هغه څوک چې ګمراه شو یعنی قرآن نه هدایت حاصل نه کو فقول نو هغوی ته ووایه انما انا من المنذرین یقینا زه صرف د یری ورکوونکو نه یم یره ورکوونکو نه یم یعنی زه صرف زما ډیوټي دا ده چې پیغمبرانو کې داخل یم خلک د الله د عذابونو نه ویرو هغه کار ما کړی دی او چې خلک یې نه مني نو اړوله مني دي نه دغه زما په ذمهوارۍ کې داخل نه دي وقل الحمد لله او وایه ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي سیوریکم زه د جو بخایي تاسو ته آیاتی خپل نښې د قدرتونو په باره د قیامت کې فتعرفونها تاسو به وپېژنئ د دې حاصل دا دی چې ډېر خلک د قیامت نه انکار کوي چې فلحال قیامت رانغی مخکې رانغی وخت یې وشو رانغی هغوی د قیامت نه انکار کوي نو دغې خلکو ته ووایي ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي او دغه الله تعالی به تاسو ته ښایي نښې د قیامت فتعرفونه هم تاسو به وپېژنئ د علامات د قیامت قیامت غټ علامات مخکې موږ ویلي دي چې غټ علامات پکې لس دي او باقي تقریبا 3 علامات چې کوم دي عامه کتابونو نقل کړي دي وما ربک نظر ابستا بغافل خبر عما د هغه سنه تعملون چې تاسو یې کوئ همدا که مخکینی خبره شو چې ستا رب تاسو د قیامت علامات وښیي د هغې نه بعد به قیامت قایمیږي دا خو به کېږي لیکن تاسو چې په الحال کوم عملونه کوئ نو الله تعالی دې نه خبره نه دی نو که دا د اسلام او د شریعت مخالفت دی نو سزا به ته میلاویږي او تاسو دغه کارونه دین دپاره کوئ د الله د رضا دپاره کوئ بیا به د ښه بدله میلاویږي خو ستاسو عمل ضایع نه دی بلکې یو طرف ته روان دی الله یې یا به جهنمي عمل یا به جنتي عملي یا به دغه عمل په وجه به جهنم ته ځئ او یا به جنت ته ځئ هسې به نه پاتې کېږي